بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. صدق الله العظيم. الله فرمای الذين منافقان اغه خلق دي يتربصون بكم استاسو انتظار کوي يتربصون بكم استاسو انتظار کوي فإن كان كجرشوا لكم استاسو د پر فتح کامیابی من الله د الله د طرفنا قالوا ندوی وی الم نکم معكم ایا مونږ نو استاسو سره الم نکن ایا نو مونږ معكم استاسو سره وان كان او کچریشی للکافرین د کافرانو د پاره نصیب صحیحا قالوا ندوی وی الم نستحوذ علیکم آیا تاسو مونږ غالب نکړه الم نستحوذ علیکم آیا مونږ تاسو غالب نکړه ونمنعکم او آیا مونږ تاسو من نکړه نساتله بچ مو نکړه من المؤمنین د مؤمنانو نه ونمنعکم او آیا مونږ تاسو بچ نکړه من المؤمنین د مؤمنانو نه فالله پس الله جل شانه يحكم فیصله وکي بینکم تاسو په منځ کې یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې فالله يحكم بينكم يوم القيامة الله وفیصلو کی د قیامت پر ورځ باندې تاسو په منځ کې ولن يجعل الله چرته به اونګرځي الله للکافرین د کافرانو د پاره على المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا لار. ان المنافقین بشک منافقان يخادعون الله دی دوکا ورکی د الله پیغمبر له يخادعون الله دی دوکا ورکی د الله پیغمبر له یا معنا خدا رچ ان المنافقین بشک منافقان يخادعون دوکا ورکی الله لرا وهو خادعهم وهو دغ الله خادعهم دید دی دوکي بدل باور کی دیلا وهو او دغ الله خادعهم دید دی ټګي بدل باور کی دیلا. ان المنافقین بشک منافقان يخادعون ټګي کوي الله د الله سره وهو او حال دار چې الله جل شانه خادعهم دیله بدل د ټګي ور کی دیتا واذا قاموا هر کله چې دی پاسی الى الصلاه مانزتا قاموا دی پاسی کوسالا ډیر پسستی سره يراؤون الناس يراؤون دی خودنه کوي الناس خلقتا يراؤون الناس دی ریاکاری کوي يراؤون دی خي الناس خلقتا ولا يذكرون الله دی نه یادي الله الا قليلا مگر لکشان مذبذبین دی حیران دی پریشان دی مذبذبین دی متردد دی بین ذلك د دې دوانو په منځ کې یعنی د کفر او د ایمان په منځ کې مذبذبین دی حیران دی متردد دی پریشان دی بین ذلك دی په منځ کې لا اله الا ندی دوی مسلمانانو طرف ته ولا اله الا او ندی دوی کافرو طرف ته لا ندی اله الا دی مؤمنانو طرف ته ولا اله او ندی دوی طرف هؤلاء دی کافرو ته ولا اله هؤلاء یو د کافرو طرف ته ومن او هغه څوک یضلل الله چې الله گمراه کی فلن تجد تبؤنم له دا غره پر سبیلا سلار. یا ایها الذين امنوا ایمان ولو لا تتخذوا الكافرین تاسو لا تتخذوا تاسو منی سی الكافرین کفار اولیاء دوستان من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو نه اتريدون آیات تاسو خوي ان تجعلوا چې تاسو وګرځوي لله د الله د پر علیکم خپل ځان باندې سلطان مبینا خکار دلیل سلطانا دلیل حجت مبینا واضحه. ان المنافقین بشک منافقان في الدرك الاسفل في الدرك باغا طبقه کې بي الاسفل د ټول نخکته. ان المنافقین بشک منافقان في الدرك الاسفل بلاند طبقه کې بي من النار د اور ولن تجد تبعونهم لهم د منافقان د پر نصيرا مددگار. دی آیتونو مبارکاو کې الله جل شانه دو خبرې ذکر کړي. یوا دوی دوکا د منافقانو چې مسلمانانو له ورکوله او دویم هغه د دې هغه قبیح اعمال او د دې تردد او د دې پریشانی د دې هغه حیرانتیا هغه ذکر کوي الله جل شانه. دا دوه خبرې الله ذکر کوي. یا اسانه خبره الله جل شانه د دې خلکو قبیح اعمال ذکر کوي بس په دې آیتونو مبارکو کې د چا د منافقانو. نو الله جل شانه ډومبه د دې قبیح او فضل او بدترین صفت هغه عیب د دې ذکر کوي. الله جل شانه فرمایي چې دا منافقان انتظار کوي دې خبرې ته چې اوس په جنگ کېږي د کافر او د مسلمانانو. تاسو ته ما ویلي چې منافق هغه سړی چې نه مسلمانانو سره نه ده کافرو سره
بس د دین ځان بچ کې او د دین ځان بچ کې. نو دا منافقي خاپرک والا قصه ده. خاپرک والا قصه مې تکړه و. د خاپرک کې عجیب عجیب صفاتونه دي. خاپرک دا داسې یو مرغۍ ده که نه چې په مرغو کې حساب ده برډز او په ممالیا کې حساب ده. ممالیا کوم چې میملز دي بچي چې راوړي په هغې کې حساب ده. کومې چې مرغۍ دي په هغې کې حساب ده. په مرغو کې خو حساب ده ځکه چې پر وایي او انډې نه اچوي بلکې بچي راوړي. نو کوم چې بچي راوړونکي ځناور دي نو د هغې سره هم یو شان ده. نو یو ورځ وایي داسې کار شوی و که نه وایي د مرغو او د دې نورو ځناورو خپل منځ کې په ځنګل کې جګړه وه. د خاپرک وایي چې زه به اوس چا سره یم خو هغه روپ یې اختیار کړو کوم چې د منافقانو بس د وایي چې چا وګټله زه به د هغې سره ودرېږم. ځکه صفتونه خو پکې د دواړو. د دې ټولو آیتونو مبارکه او خلاصه درته ذکر کوم په دې لطیفه کې. نو چې جنګ وشو بس مرغو وګټو. مرغو جنګ وګټو. د لاړو د مرغانو سره ودرېد او جشن یې مناو کړو چې سره مونږ خوشي وګټو. هغې ورته لکه ته څه کېې دلته؟ دې ورته یې ولې ستاسو ملګری یم پر وامه ستاسو په شان پر وځم. څه ورځې پس بل لړۍ وشوه په ځنګل کې هغه نورو جنګ وګټو. دې لاړو د هغې خواله هلکه وایي ته خو مرغۍ ته زموږ خوا کې څه کوې مرغۍ کوم ځای کې زه خو بچي راوړم زه خو انډې نه اچوم. ادي سره ودرېدو. څه ورځې پس بس د الله جل شانو فیصله وه داسې چې مرغانو او دغې نورو ځناورو په خپل منځ کې روغه وکړه. چې روغ یې وکړه خاپرک منځ کې پاتې شو نه اخوا لاړو نه دې خوا لاړ. بیا نه هغې پرېښودو هغې ورته اخوا ځه نه هغې پرېښودو اخوا ځه تا خو موږ سره دوکه دا ډېر غټ ظالم. منافقانو مثال هم دغه دی. دا به اوس الله ذکر کړي. ښه دا یو لطیفه مې ته وکړه ټول د منافقانو صفتونه به دغې کې راځي وو. نو دي نقصان څه نقصان یې دا و چې دی به د مسلمانانو سره وو خو چې کله به مسلمانانو وګټله بیا به وایي چې موږ ستاسو ملګري یو کلمه مې ویلې ده او موږ له په دې مال غنیمت کې حصه راکوي. خو چې کله به کافر وګټله عارضي فتحه به ورته میلاو شوه دی به د هغې سره ودرېده. او دا مضمون دا د هغې لومبۍ سپارې نه الله جل شانه ذکر کړی. واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. چې موږ به د مسلمانانو پورې ټوکې کوو موږ ستاسو ملګري یو چې هغې سره به موږ کلمه ویلې ستاسو ملګري یو. پوهېږې په دې باندې دا مضمون د منافقانو دا ډېر د مخکې نه را روان دی د قشن په یو انداز کې چې نه به دې خوا پوره اوړېده نه به دې خوا په منځ کې به روان. نو وروسته ځکه الله جل شانو ذکر کوي مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. دې په منځ کې حیران دي دا منافقان نه کفر ته اوړېدی شي نه اسلام ته اوړېدی شي. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یو درې کسان دي د کافر د مسلمان او د منافق مثال ذکر کوو. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل یو درې کسان دي هغه روان دي او مخې له دریاب راغی نو یو مسلمان په هغې باندې واوړي کافر د هغې په دې غاړه باندې پاتې شي او منافق ته منځه پورې لاړ شي نو مسلمان ورته وایي چې دې خوا راځه کافر ورته وایي دې خوا راځه. دی ورته وایي زه به دې بچ کړم هغه ورته زه به دې بچ کړم. دی په منځ کې چې کم خوا وتښتم نه دې خوا راتلی شم نه خوا تلی شم نو دی د خاپرک غونته کې بیا په منځ کې پاتې شي. پوهېږئ الله جل شانه فرمایي چې دې کله مسلمانانو سره یې نو دي ورته وایي چې موږ ستاسو ملګري موږ له مال غنیمت راکړئ ځکه دي خو دنیا پرست دي که نه دنیا خوښه ده. دي په دې څه کې چې اسلام څه شی دی او کفر څه شی دی دي خو صرف د خپلې خېټې سر راغستي دې سره کار نشته چې دا صحیح دي دا غلط دي دا حق دی دا باطل دی. دې څیزونو پرواګانې دي نه کوي. ښه نه که چېرته د کافرو دپاره حصه یې نه دي څه وایي کافرو ته بیا وایي چې الم نستحوذ علیکم. ګوره تاسو ته چې بری میلاو شو که نه کامیابي میلاو شوه دا زمونږ د وجې نه میلاو شو. مونږ تاسو له غلبت درکړه په دې کافرو باندې. څنګه هم درکړه هغه داسې ګوره چې تاسو کله دین اسلام ته ستاسو بعضې کسان راوړېده نو مونږ به ته ویلو چې ما راوړی هلکه دا خو تاسو د نبي علیه السلام ډله مضبوطه وایي. نو په هغې وخت کې مونږ د خپلې دوستانې ثبوت تاسو له درکړی و چې تاسو ته به مونږ وایي چې دې خوا به نه وړئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډلې ته. دویمه خبره چې مونږ کله په میدان جنګ کې نو د مسلمانانو سره ولاړو نو که مونږ غوښتی چېرته که نه نو په تاسو مو ګزار هم کولی شو په تاسو مو غشي ورولی شو ستاسو خلاف هر څه مونږ کولی شو خو مونږ بیا هم په تاسو توره چوته نه کړه. د دې مطلب دا دی چې مونږ تاسو سره یو. نو الم نستحوذ علیکم ایا مونږ تاسو له په دې مسلمانانو باندې غلبه در نه کړه ونمنعکم من المؤمنین او تاسو مو نه منع کړي تاسو مو نه بچ کړي من المؤمنین د مؤمنانو نه مونږ تاسو بچ کړی د مؤمنانو نه. ګینې دې مؤمنانو سره ډېر غټ طاقت تاسو به وجلي وي. نو دا زموږ د یارانې او زموږ د دوستانې هغه واضح ثبوت چې تاسو له هم درکو. ښه الله جل شانو فرمایي دي دا خبرې کوي په دې خبرو فیصله به زه د قیامت په ورځ وکړم. الله جل شانو چېرته هم بری نه ورکوي منافق او کافر له په مسلمان باندې.
الله جل شانه فرمای فالله يحكم بينكم يوم القيامه، الله بس تاسو منځ کې فیصله وکړي د قیامت پر ورځ. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، او الله جل شانه به کافر لرا نګرځي په مؤمنانو باندې سبیل سلار اے حجتن. څه مطلب دی چې الله جل شانه به کافرو د پاره څه دلیل نګرځي په مؤمنانو باندې. دې دوه مطلب دي. یو مطلب خدا دی کدا کافر ډیر زیات خلاف وکړي د قیامت پر ورځ د مؤمنانو، او د مؤمنانو خلاف گواهی ورکړي او هر څوک الله جل شانه به دې دلایل هم نه قبلې، دې گواهی هم نه قبلې، دې هیڅ قابل قبول نه دي په ورځ باندې. یو دویمه خبره هغه دا چې دا د دنیا خبره کوي الله جل شانه چې دې کافرانو لبزب چتواله او بره نه ورکوما په مؤمنانو باندې. دې څه مطلب دی؟ دې مطلب دا دی چې په ټول دنیا کې کفر یو ملت دی، کغه يهودیت دی، کغه عیسایت دی، کغه هندومت دی، کغه سیکزم دی، کغه ایتیزم دی، کغه هر یو سیز دی، هر یو مذهب دی، خدا ټول یو ملت دی. نبی رسول الله فرمایل الکفر ملت واحده، کفر یو مذهب دی بس. ای کې دا نشته چې د خدي او دا پکې بد دی او دا پکې دسی دا یو ملت دی، یو دین دی بس کفر کغه هر څنګه. اوس چې کله کافر په دنیا کې د مسلمان خلاف مناظره کوي، مسلمان ته وایي چې ستا دا حق نه دی، زما دا دین حق دی، هغه بس دلیل پیش کوي کنه، او مسلمان هم دلیل پیش کوي. بیا پرې پندتانو ګوروګانو عیسایان دهریان پادریانو او دغه شانتي د اغي احبار د يهوديانو دی خپل دلایل پیش کوي، او مسلمان هغه خپل یو دلیل پیش کوي. الله جل شانه فرمایي د دې دلایل بچرته مضبوط نشي په مسلمانانو باندې. همیشه کوم مناظره غټي مسلمان به غټي کافر نشي غټلې. وایي په دې باندې الله جل شانه فرمایي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ته کافر د پر الله په مسلمان من سلار نه برابرې ښه. امام شافعي رحمت الله علیه دی آیت مبارکه دلیل نیولې ده چې را کچرته یو مسلمان ولګي یو کافر قتل کی په قصد باندې، نو دې ته قتل عمد وای. او قتل عمد کې مونږه قاعده ویلې و چې کوم سړی په قصد باندې قتل وکړي نو هغه به د په مقابله او د په قصاص کې به قتلول شي. او دغه زموږ مذهب وچره یو مسلمان راولګي او یو کافر چې هغه سټیزنی مطلب د شهري د مسلمان ملک، یو مسلمان د کافر ملک نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې دا مسلمان به د کافر په بدل کې وجل شي که په قصد قتل وکړي. مسلمان د کافر د ارسي په قصد قتل وکړي نو قصاصا به قتلول شي. امام شافعي رحمت الله علیه د دې آیت مبارکه دا جز دلیل ګرځولې دی چې کافر له الله جل شانه چرته لار نه ورکوي په مسلمان باندې، نو که مسلمان کافر سره قتل کو چرته نو مسلمان نه بداغي بدل نه اغسته کیږي، جرمانه به داخله کی. دا امام شافعي رحمت الله علیه دلیل دی آیت مبارکه نیولې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیل هم د قران مجید آیت ته. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې قران مجید کې صفار غلي چې ان النفس بالنفس، نفس په نفس په مقابله کې قتلول شي. د مسلمان ذکر پکې نشته او د کافر یو شان دي، ټول په قتل کې ټول یو شان دي. ان النفس بالنفس. او دلته دا آیت مبارکه دا خو محتمل له احتمال له پکې صرف دغه تفسیر نه چې تا کړی، دا نورم تفاسیر او جماعت کوم وکړه صحیح ده. نو هغه راغله د قصاص لپاره چې ان النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن والجروح قصاص. هغه قصاص آیت نه پای کې صفار غلي چې ان النفس بالنفس، چې نفس په نفس په بدله کې قتلول شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې مسلمان کافر قتل کو نو دا مسلمان دا هغه په بدل کې قتلول شي. ښه هغه چې کوم سټیزن ښه شهري هغه ته زموږ په ملک کې اوسېږي او هغه ته حکومت اجازه ورکړي او هغه ټیکس داخلي، هغه د معاشري خیال ساتي، فساد لنی راغله، دوکې لنی راغله، مسلمانانو خلاف سازش لنی راغله. دا قتلول خو بیا واجب دي، فقتلوهم حيث وجدتموهم. هغه بیا وجني هغه سړی تاسو سره شهري دی، لکه موږ سره ډېر عیسایان اوسېږي په دې معاشره کې، موږ سره سیکان اوسېږي په دې معاشره کې. نو کومه دې مړ کو نو موږ به دغه په بدل کې څه کولای شو؟ قصاصا موږ قتلول شو. خبره مې دا ذکر کوله چې ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. په مؤمنانو باندې اسلام نشته د کافر، بس مسلمان هغه چوت او کافر هغه ډېر لاندې دی. نو دا د منافقانو بحث وروسته الله جل شانه دی یو بل چې کوم عیب او هغه ذکر کړو الله جل شانه مخکې په سورۃ بقره کې، هلته بیا الله جل شانه ذکر کې الته ذکر شو يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون الا انفسهم